ګرانو کتونکو د نن نه 15 ورځې پهله چې د رحمان بابا قبرستان نه د کم یو زرګر لاش میلو شوی او ملزمان نامعلومو هغه کیس هم د یکتانی پولیس ټریس کړی دی او په دې کې ملزم هم نیولې دی. تاسو له به تفصیل درکو خو ابتدایي تفصیل د وقوع داسې چې په 15 اگست باندې رحمان بابا قبرستان کې یو لاش میلو شوی او د هغه شناخت بیا د اقبال حسین په نوم شوی چې کم چې د چارپریزي اوسېدونکی و. پولیس بیا ویل چې یاره د دې رور راغلی نور حسین د مقتول رور دی. نور حسین هغه د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړی. د پولیس وینا دا ده چې ای بیا په دې کې په ساینسي خطوط باندې تفتیش شروع کړی. نو کله چې هغې تفتیش شروع کړی ته پته ولګېده چې یاره دا مقتول اقبال حسین چې کوم دی د وقوعې په ورځ باندې خپل بل یو زرګر دیم زرګر دی د یو خپل زرګر مرګري نعمان سکنا کچي محله وی هغه سره دې ځای ته راغلی و. بیا چې کله هغه پولیس په شک باندې راوستو نو سی ډي آر کې دغه په دغه تاریخ باندې د نعمان موجودګي رحمان بابا قبرستان راتلو خو نعمان بل ځای یاد کو. بیا د پولیس شک نورم زیات شو. نو پولیس وایي کله چې د بیا نور تفتیش د ملزم نعمان نه وکړو نو نعمان ووی چې او د خپل مرګری اقبال حسین زرګر چې کوم دی دا د وجلې دی. وجه پولیس دا یاده کړې ده چې د نعمان د اقبال حسین 50,000 روپۍ اغشتې وي قرض او بیا اقبال حسین خپلې پیسې غوښتې او د سره نه وي. نو د په سبانه باندې دغلته راوستو چې راځه هلته بل چا نه پیسې رالم تاله درکوم او په دغه بانې چې کله رحمان بابا قبرستان ته راوستی دی نو هلته د اقبال حسین چې کوم دی دی مړ کړی دی. پولیس وایي نعمان هغې نیولی دی او هغه د پولیس مخکې د خپل جرم اعتراف هم کړی دی. انقلاب تاڼې په حدود کې چې یو تقریبا یو 9 ورځې پهله کم د بټۍ یو مزدور قتل شوی هغه انټریس کیس و. هغه کیس چې کوم دی انقلاب تاڼې پولیس ټریس کړی دی او په دې کې باقاعده دعویداري شوې ده اف ای آر درج شوی دی. د واقعي تفصیل څه داسې و چې په 11 اگست باندې ګل عباس نومي کس د پولیس ته رپورټ درج کړی چې دا د ټیلبن انزري دی. د پولیس ته ویلي چې د ځوان زلمی زوی و غلام حسین وي هغه په بټۍ کې مزدور و. هغه د کور نه راووتو مزدورۍ راتلو په موټرسایکل باندې وي په لاره کې نامعلوم کسانو په ده باندې ډزې وکړې او دا غلام حسین یې مړ کو او ملزمانو تښتېدل. د دې واقعې خلاف د علاقې تقریبا په سوونو خلک راوتي وو. احتجاج هم کړی و کوارټ روډ هم بند کړی و د ټرافیک دپاره او د هغې پر زور دا یو مطالبه وه چې یاره د غلام حسین قاتلان دې معلوم شي او هغه دې ونیوي شي. نن زما چې د انقلاب تاڼې ایس ایچ او سره خبرې وشوې نو دا هغه ووی چې دا کم هلک مړ غلام حسین د پلار دی ګل عباس هغه په عدالت کې دعویداري کړې ده چې یاره د زوی غلام حسین بل چا پردي خلکو نه دي ویشتې بلکې د بل زوی دی عثمان غني وایي هغه ویشتې دی. بیا چې هغې نه موږ د وجې تپوس وکړو نو د پولیس وینا دا ده چې د دې دواړو وروڼو په خپلو کې په کور کې څو ورځې پهله هم څه جګړه مګړه شوې وه. په هغه جګړې په وجه باندې دا عثمان چې کوم عثمان غني لګي شوی دی او دا خپل رور غلام حسین یې وجلی دی. پولیس وینا دا ده چې هغه د وقوعې د ورځې نه تر اوسه پورې غیب دی تښتېدلی دی. د هغه د ګرفتارۍ لپاره پولیس کوششونه شروع کړي. ګرانو کتونکو په پېښور کې د نامعلوم کسانو د لاسه د قتلونو واقعات چې کوم دي هغه په تیزۍ سره روان دي او نن بیا د پیشتخرې تاڼې په حدود شهید آباد کې د 400 مرزا ډیر اوسیدونکي یو کس نامعلوم کسانو قتل کړی دی. ملزمان تښتېدلي دي. دې حوالې سره اویس ولد سمیع الله سکنا مرزا ډیر 400 حال شهید آباد گلشن محله گلشن آباد د رپورټ درج کړی دی پولیس ته چیرې د په خپل کور کې موجود و. سهار وختي ټایم کې دا 7-8 بجو ټایم کې دته اطلاع ملو شو چې د رور دی ساجد چې عمر یې تقریبا 31 سال د نامعلوم کسانو د کور سره نږدې ویشتې دی د مړ دی او ملزمان تښتېدلي دي. پولیس وینا دا ده چې هغې د مودۍ په رپورټ باندې د نامعلوم کسانو خلاف د قتل اف ای آر درج کړی دی او په دې کې د خوشا چې کومې کورونه دي د هغې کوشش کوي پولیس چې هلته نه سی سی ټي وي فوټیج هم واخلي او د خلکو بیانونه هم ریکارډ کړي دي. آیا پولیس وینا دا ده چې ته به انشاءالله ډېر زر پته ولګي چې یاره د په قتل کې څوک ملوث دي. هغې په دې باندې په مختلف خطوطو باندې تفتیش شروع کړی دی. د رحمان بابا تاڼې په حدود کې یو زنانه د خپلې مور په مخ کې قتل شوې ده. د پولیس وینا دا ده چې دا کومه ښځه قتل شوې ده د خاوند نه ناراضه ناسته وه او مروره ناسته وه او پولیس د دې د خاوند نیولی دی او د دې لیور تښتېدلی دی. د واقعي تفصیل څه داسې دی چې د سوړیزو اوسېدونکی دی اسلم خان د هغې کور والا پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې یاره د هغې لور د 25-26 سال عمر دی. وایي د دې تقریبا 12-13 سال پهله چې کوم دی د بادر کلي اوسېدونکي عجب خان سره واده شوی. وایي تقریبا یو میاشت شوه چې د دې د لور د کورنۍ څه تنازع په وجه باندې ناراضه راغلی وه او مور کره ناسته وه سوړیزو کې. نن دا د خپلې مور سره د خپل تره کره راغلی وه بادر کلي ته اچرو ته. نو کله چې دا واپس تلل د مور او لور د مور رپورټ داسې کړی دی نو په لاره کې د دې لور د خاوند عجب او د هغه رور و دې دواړو په دې ښځه باندې ډزې وکړې. د خپله ښځه د عجب د رور په مدد سره مړه کړه
او دا دواړه بیا وتښتېدل خو د پولیس وینا دا ده چې بیا هغوی د دې نه پس کاروایي کړې ده د عجب چې کوم دی دی نیولی دی او د هغه بل روډ چې کوم دی هغه تښتېدلی دی هغې د ګرفتارۍ دپاره پولیس کوششونه شروع کړي د پولیس وینا دا ده چې وجه دا وه چې د ده نه د خپله ښځه د یو میاشت نه مروره ناسته وه په کورنۍ تنازع باندې او د هغې په وجه باندې دا قتل شوی دی